ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما واجب الاحترام اساتذه کرام زما ملګرو ټول د مخکې تاسو ته انتهایی مبارکباد د قرآن کریم د ختم پیش کوم تقریبا زما په یاد کې دا تړومبې داسې ما ختم ولیدو او د هغه ځای نه چې ما ته کتل نو بالکل چې د چا د زړه سترګې ګلابي که نه نو هغې ته ښکاره پته لګي چې دلته نور راولي نو بالکل د الله د یو رحمت یو نظاره د هغه ځای نه چې ناشنا سړی راشي نو ته پته لګېده او بیا قرآن کریم ما د حافظ صاحب واورېدو ماشاءالله د ښکلي انداز کې د ښکلي تلاوت ښه الفاظ ښه ادایګي او ترتیب سره چې څنګه الله رب العزت حکم دی عکس یې ولیدو ما خو دا لغونتې واورېدو ماشاءالله الله دې قبول کړي دا قرآن کریم حدیث مبارک ما وی چې دا د الله رب العزت کلام دی یو سل او سلور کتابونه الله دې دنیا ته رالیږلي دي نو د هغې ټولو حیثیت د کتابو کتابي شکل او د کتابو خو دا قرآن کریم دا د الله کلام دی او د الله د ذات نه راوتی یو شی دی دا د الله د ذات نه راوتی دی لکه څوک خبرې کوم دا زما کلام دی قرآن کریم دا د الله کلام دی دا مخلوق نه دی د الله پیدا کړی یو شی نه دی بس دا د الله کلام دی د الله صفت دی نو عرض مې دا دا انقلابي کتاب دی انقلابي دې سره د انسان زړونه بدلېږي دې سره د انسان روحاني طور باندې بدلېږي روحونه بدلېږي په دې سره په دې کائنات کې الله رب العزت یو مکمله تبدیلي راوستی دی مثالونه درته پیش کوم ګورئ جناب رسول الله مبارک چې رانو راغلی نو دې په هغې دور ته دی ویل شو زمانه جاهلیت څومره جهالت دومره جهالت چې ما او تاسو یې تصور نشو کولی یو سړی به لاره کې وختې وګرځولې او اعلان به یې وکړو چې څوک شته زما د خپلې د لارې نه را دې خوا کي نو بل به راغله توره باندې به یې وختې به یې ولګټ کړې جنګ به شروع شو یو کال دوه کال نه درې کاله نه څو پیړۍ خاندانونه به ختم شو په هغه جنګ کې دومره جهالت د خلکو ژوند د ځناورانو نه بدتر و شوکې وې ډاکې وې زناګانې وې شرابونه هر قسم چې کومه بدي د انسان په تصور کې راځي هغه ټولې وې هغه ټایم او کلم کله وې نو الله رب العزت رحم وکړو جناب رسول الله مبارک راغی تشریف یې راوړو الله دا کلام راولېږو دا قرآن کریم یې راولېږو نو د دې انقلاب چې چا قبول کو نو د هغې الله رب العزت هغې له هغه ژوند بدل کو لومړی به ورته څه وي جهلای مکه او چې قرآن یې قبول کو په قرآن باندې خپل ژوند تیر کو نو ستې جوړ شو صحابه کرام څومره غټ انقلاب راغی اول جهلای مکه
بیا د علماء او استادان شو په دنیا کې چې څونه لوی عالم دی څونه لوی عالم دی د هغې چې ولټئ استاد یې صحابي دی هغه د علماء او استادان شو دا انقلاب دا د چا د وجې دا د دې قرآن کریم د وجې نو دونه لوی انقلاب پیدا شو او کومه زمانه کې چې نبی علیه السلام راغی هغې ته به ویلي شو زمانه جاهلیت خو د دې قرآن کریم په بدل کې د دې قرآن کریم په برکت سره هغې زمانې ته بیا څه ویل شو خیر القرون په زمانو کې بهترینه زمانه هغه څه شوه هغه دا زمانه شوه د دې قرآن په برکت سره دا انقلاب د څه د وجې راغی د قرآن کریم د وجې چې کوم خلکو کې انقلاب راغی نو د هغې اول حیثیت دا و چې د یو پیسې دپاره به قتلونه شروع کړو او بیا به هغه نه ختمېدل اوس چې انقلاب راغی نو اول به د یو پیسې دپاره قتل کو اوس حال دا دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلیفه دی خپلې خزانې ته راځي کوم چې کوم د حکومت خزانه ده د سرو سپینو ډکه ده نو چې هلته راغی هغه سرو سپینې ته وکتل نو ورته وفرمایل یا دنیا غرنی غیری اے دنیا بل چاله دوکه ورکړه زه په دې دوکه کې اوس نه راځم اول د یو پیسې دپاره ټول جهالت و اوس خزانې پرتې دي او هغې ته وایي چې اے دنیا زما بل چاله دوکه ورکړه زه ستا په دوکه کې نه راځم حکم یې وکړو حکم یې څه وکړو خپل خادمانو ته وایي چې دا ټول سره سپین وویشئ ټول سره سپین وویشئ نو ټوله شپه په مدینې په کوڅو کې هغه سره سپینه ویشلي شو دا انقلاب د څه نه راغی دا د دې قرآن کریم په برکت راغی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی او لکپتي صحابي دی کور ته راغی د شپه ده د شپې کور ته راغی په زړه باندې د غم یو بوج پروت دی بیبي ته تپوس کوي چې یاد چې څه ولې غمګین څه وجه ده نو وی فرمایل چې حیران یم ماله الله دونه دولت راکړی چې زه به دې سره څه کومه زما په اړه باندې بوج دی بیبي ورته څه وي صحابیه ده دا خو ډېره اسانه خبره ده داسې وکړه بس د الله په نوم یې ورکړه نو حکم یې وکړ خپل خادمانو ته نو ټوله شپه په مدینه کې د هغه د دولت ویشلی شو 6 لکه درهمه په یو شپه کې هغه غریبانو له ورکړو سهار شو کور ته راغی خپلې بیبي د لاسونه ښکلوي چې ډېر ښکلي عمل مې راته وښو د زړه نه مې بوج کم شو دا انقلاب د څه دا د دې قرآن کریم انقلاب اکثر خلک دی چې کوم د اسلام نه مخکې خلک وو هلته سهال او اوس یې سهال هلته صحابه کرام ته بیا جوړ شو جذبې پکې پیدا شوې الله قرآن کې څه فرمایي الله فرمایي چې دا محبت تاسو له ما په زړونو کې پیدا کړو خو چېرې تاسو د دنیا د مال او دولت ختم کړی وي نو دا محبت ستاسو په زړونو کې بل چا نشو پیدا کولی څنګه محبت و یو جهاد دی صحابه کرام پکې لګیا دي زخمیان شو شپږ کسان داسې په یو ترتیب پراته دي او یو اواز کې چې اوبه هغه اوبه والا راغی اوبه ورکوي نو بل ورته اواز کې چې اوبه دی ورته وایي چې هغه له ورکړه چې هلته لاړ د هغه ورته اوبه هغه ورته هغه له ورکړه اوبه کسانو ته هغه اوبه لاړې چې هغه هم نه لاړل هغه شهید شو دې شپږم له راغی نو هغه هم شهید شو پنځم له راغی هغه هم شهید شو څلورم ړومبي له راغی نو هغه هم شهید شو د مرګ په وخت کې چې د انسان چې کومه تنده وي زما عزتمندو په هغه وخت کې ګوره دې خلکو په زړه کې الله هغه جذبه پیدا کړې وه چې هغه اوبه په خپل ځان باندې څوک نه وي په خپل هغې ورې څوک وي دا انقلاب د څه دا د دې قرآن کریم انقلاب او دا انقلاب یوازې په سړو کې نه دا په زنانو کې د قرآن کریم پیدا کړی دولت سره د ښځې محبت هغه د سوړو نه ډېر زیات سیوایي ولې قرآن کې الله فرمایي اومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین آیا هغه ښځه چې د هغې پرورش په کالو کې شوي زیوراتو کې شوي هغې کې عقل کیدی شي هغه کامل عقل والا کیدی شي د هغې خو بس
قسمت کې جنگ جګړې چې څوک ته سم خبره کوي نو هم هغه جنگ کوي. الله وهو في الخصام غير مبين، هر خبره لګیا دي جنگونه کوي. خو چې کله دا قرآن کریم راغی، عائشہ رضی الله تعالی عنها خورئی دی حضرت عبداللہ ابن زبیر گورنر شو، د یو علاقې گورنر شو، هغه په بوجو کې سره سپین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها راغلی او کې خود وته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې رسول سپین ته وکتل، حیران پاتې شو چې اوس پس کوم خپل خادم ته چې زوی شي. په هغه ورځ د مدینې په کوڅو کې سره سپین هغه ویشل شو، ټول ورځ سره سپین دا غرباو یتیمانو کې فقراو مساکینو کې بیواګانو کې دا ویشل شو. چې ماښام شو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها هغې څه د خوراک تقاضا وکړه د خپلې خادمې نه. نو هغه ورته وویل چې موږ خو د خوراک دپاره هم څه نشته. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې تا به ما ته مخکې ویلي وو که نه یو درهم به موږ ځان نه پاتې کړی. لکه داسې یو انقلاب باقي پیدا شو چې خپله فاقه یې هېره شوې ده او د الله رب العزت په ذات باندې هر څه ویشي لګیا دی. نو دا انقلاب د څه دا د دې قرآن کریم انقلاب. نو دا یوازې دا انقلاب دا په پیریانو کې هم راغی، په جناتو کې هم راغی، په شیاطینو کې هم راغی. هغه قرآن کریم دا ذکر کوي. څنګه ذکر کوي؟ نبی علیه السلام چې کله دې دنیا ته رانه راغلی نو په هغه وخت کې شیاطین دی به اسمان ته ختل او هلته کې دروازو ته به غوږونه نیول، د ملایکو خبرې به یې اورېدې. چې ملایکو خبرې به یې واورېدې نو ځمکې ته به راغلل، کاهنانو ته به یې وویل، هغې به پکې دوه درې دروغونه شامل کړو او خلکو ته به یې وویل. نو هغه سلسله یکدم بنده شوه او شیطان به چې کله اسمان ته تلو د اور به سر کې به پرې راغی او هغې به تباه برباد شو. نو حیران پاتې شو چې دا څه چل شو. نو هغې خپل میټینګ کې شیطان جنات خپل میټینګ کې چېرې آخر تاسو یو داسې یو دغه وکړئ تفتیش وکړئ چې په موږ د اسمان د دروازې ولې بندې شوې، موږ اسمان ته ولې بند شو. نو د جناتو یو وفد راغی، مکې ته راغی. مکه کې جناب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړ دی، لمونځ کوي او د شپې تهجد کوي، قرآن کریم تلاوت کوي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قرآن أولي الجنات سوري خپل مرګونو ته وایي چې ای خلکو راشئ وګورئ زموږ هغه مقصد دلته حاصل شو. واپس ځي خپلو خلکو ته وایي چې ای خلکو چې په کومې وجه په موږ باندې اسمان دروازې بندې شوي نو هغه راشئ هغه دا دی. نو هغې خپل ملګرو ته چې کومې خبرې کوي نو الله رب العزت قرآن کریم کې د هغې ذکر کوي. څه وایي؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، موږ یو داسې قرآن کریم اورېدلی دی چې ډېر عجیبه کتاب دی. یهدي الى الرشد فآمنا به، چې داسې قرآن کریم دی چې لاره ښیي، نیغه لاره ښیي، د نیکۍ لاره ښیي. فآمنا به، موږ ایمان راوړی دی په دې قرآن کریم باندې. ولن نشرک بربنا احدا، او اوس به موږ هرګز الله سره څوک شریک جوړ نه کړو. وانه تعالی جد ربنا، او موږ به د دې خبرې نه توبه وکړه چې د الله رب العزت ته موږ نسبت د زوی کوو او د الله رب العزت ته موږ نسبت د بیبي کوو. څه پته لګېدلی نه چې هغه وخت کې شیاطین جنات چې کوم د هغې عقیده څه وه؟ هغه د عیسایت عقیده وه، د شرک عقیده وه. نو هغې په هغې وخت کې د دې قرآن کریم انقلاب پرې راغی، هغه شرک یې پرېښودو، خپل کفر یې پرېښودو، دغه غلطې عقیدې یې پرېښودل او مسلمانان شو. دا څه دا قرآن کریم د دې انقلاب. نو دا قرآن کریم دا انقلاب انسان ته کله حاصلېږي؟ دې قرآن کریم دا انقلاب الله انسان کې راځي چې دې د زړه په غوږونو دا قرآن کریم ووري. یو د زړه په غوږ باندې دا قرآن کریم ووري او دې قرآن کریم سره خپل تعلق وساتي، دې قرآن کریم سره خپل نسبت وساتي. نو فایده به الله نه حاصلېږي چې یو شی استعمال شي نو د هغې فایده حاصلېږي، چې یو شی استعمالوي نه. قرآن ته دې شا کړې ده. نن سبا کورونو کې موږ قرآن کریم سره څه حال کوو؟
قرآن کریم چې څومره اوچته المارۍ د کپړو کې انغښتې هلته بره پرېښې دی. دکه زموږ غلط کار دی. دا حقیقت هم ورسره دونه دی چې په کپړو کې منغښتې او بره میخې دی او فایده ترې نه حاصل. د دې مثال خو داسې دی چې انسان سخت بیماري او ډاکټر ورته دوایي ورکړې ده چې دا خوره د دې هغه دوایي وغواړي او بره یې کېږي چې نه خورم دې به څه ښه شي، دې به څه ښه شي. نو د دې قرآن کریم انقلاب دا یوازې په دنیا کې نه دی، په قبر کې د دې انقلاب شته، په قبر کې د دې انقلاب دی. هغه څه دی؟ حدیث مبارک کې راځي، حدیث مبارک کې راځي چې تاسو تبارک الذی سورت ذکر دی، سورت تبارک الذی دا د ماسخوتن لمانځه نه پس وایي، دا د ماسخوتن لمانځه نه پس وایي. ولې؟ فإنها هي رافعة، فإنها هي رافعة. دا قرآن کریم، دا سورت، دا تبارک الذی، دا سورت دا عذاب پورته کوونکی دی، هي منجیه، دا عذاب ختمونکی دی، دا عذاب نه نجات ورکوونکی دی. او د دې قرآن کریم دا مصیبتونو ختمونکی دی. دا ټول د قبر کې حدیث مبارک کې راځي چې یو انسان قبر کې کېښودی شي، یو انسان قبر کې کېښودی شي نو څه چوي؟ دا تبارک الذی د یو شکل کې راشي، یو ښایسته شکل کې راشي، یو ښایسته شکل کې راشي او دې ته هغې مړي سر ته ودرېږي. اوس چې هغه منکر نکیر راشي د ده نه سوالونه کوي نو دې ورته وایي چې زه یې اخلم، دې د خپلې وظیفې خپلې کوي. عذاب چې راځي نو دې عذاب لرې کوي نو هغې ورته وایي موږ ته د الله حکم دی. نو دې ورسره جنګ کوي چې نه زه د الله کلام یم، زه تاسو نو جنګ شروع شي. نو دې ورته وایي یو لټ وسار شي. دا صورت الله ته لړ شي ورکړه ده. الله رب العزت سره اوس دې هلته جنګ کوي. دا صورت الله ته تپوس کوي چې ولې غوسه یې؟ نو دې ورته وایي چې لي حق ان اغضب، چې ما ته دا حق دی چې زه غوسه شم. ولې چې ای الله زه ستا کلام یم او ستا کلام کو یم نو ټیک ته زما خبره دې ومنلی شي او که ستا کلام نه یم نو بس ما د قرآن کریم نه لرې. دا الله سره دا جنګ کوي. نو الله ورته وایي چې زه ستا خبره ومنلی شي. نو دې واپس راشي هغه ملایکو ته وایي چې زه نو هغې لړ شي، شکست تسلیم کړي هغې او هغې لړ شي. نو دا قرآن کریم دا سورت تبارک الذی د مړي په خوله باندې خوله کېږي او ورته وایي چې څونه مبارکه خوله چې تا په خپل ژوند کې دا قرآن کریم لوستو، څونه مبارکه خوله ده چې په دې باندې تا د قرآن کریم لوستو. بیا ورته په سینه باندې خوله کېږي چې څونه مبارکه سینه ده ستا چې په دې کې تا د قرآن کریم محفوظ کړو. او بیا ورته دا خپې باندې خوله کېږي چې څومره مبارکې خپې دي چې په دې باندې ته ولاړ یې تا د قرآن کریم تلاوت کو. دا انقلاب څه دی؟ دا د قرآن کریم انقلاب. نو زما عزتمنو لوی موضوع دی، ختمېدو موضوع نه دی، خو بس اشارتن کنایتن یو مختصر منظمه تاریخ ته پیش کو. خو فایده به د دې موږ الله غي حاصلو چې موږ د قرآن کریم سره خپل نسبت وکړو. دې قرآن کریم ته موږ ټایم ورکړو، ټایم دې قرآن کریم ته موږ ټایم ورکړو. په دې رمضان المبارک کې یو انسان چې کم از کم د ورځې یو سیپاره ونه وي نو دا انسان دې په خپل ایمان باندې فکرمند شي، دې په خپل ایمان باندې فکرمند شي. دېرش ورځې تېرې شوې چې دې په یو قرآن کریم ختم ونه کړي، دې په خپل ایمان باندې فکرمند شي. دا قرآن کریم په قیامت په ورځ به یا به زموږ لپاره حجت دی، زموږ لپاره به خوشحالۍ یو ذریعه جوړه شي او یا به زموږ خلاف یو حجت جوړ شي، زموږ خلاف یو دلیل جوړ شي. الله دې موږ د هغې موسر چې زموږ خلاف دې ګواهي کوي، الله دې موږ د هغې موسر د ده ګواهي قبوله ده. خو دې د انسان په حق کې د ګواهي وکړه نو قبوله ده، د انسان خلاف د ګواهي وکړه نو هم قبوله ده. پورې تباه برباد دی هغه انسان چې د خلاف قرآن ګواهي وکړي. نو الله رب العزت موږ له ځوانۍ راکړي دي، الله رب العزت موږ له ټایم راکړی دی چې کوم ټایم زموږ له سیوا دی موږ فضول خرافاتو له ورکړی. زما عزتمنو هغه ټایم موږ د قرآن کریم له ورکړو. سهار وخت کې د دې قرآن کریم تلاوت وکړو، چې د شپې دقیقو تلاوت وکړو. کم از کم لس آیت خو هر سړی کولی شي، لس آیت تبارک الذی یادول پکار دی. 13 آیت دي، 15 منټه پې نه لګي، 15 منټه په یاد ونه درځي. قرآن کلاو کا د کېدو نه مخکې 15 منټه مخکې دې تلاوت وکړه. خو د الله رب العزت تقدیر فیصله شوي، په دغه شپه د مرګ فیصله شوي
نبتدي قرآن كريم أقماش خبر بيان كم تسكينوش دوزخ عذاب تب شان دا قرآن كريم او برزخ کی دا حال دے او پروز د قیامت د حشر کا میدان کی دا قرآن کریم الله رسلی کی دا انسان دے جنت داخل دی با الله سره خپل دغه الله رب العزت دې موږ عمل کو توفیق راکړي وزن بیا تاسو ټول ته مبارک شه چې د قرآن کریم په شان عظیم شان کتاب تاسو وګورئ او په خسته طریقه وګورئ او ډېر ښکلی ماحول کې وګورئ او ماشاءالله ډېر خسته انداز کې وګورئ الله دې قبول کړي بروز قیامت پر اون داسې حافظانو ته الله رب العزت فرمایي چې قرآن شروع کا چې څنګه په دنیا کې وي او د جنت په درجو کې نو دا حافظ سے فقال ته دا د قرآن کریم تلاوت شروع کی د دنیا کې هر حافظ سے قرآن کریم تلاوت کو شروع کی اور چې کم سے دی ہوئی من الجنة والناس البته الله دې اسنا منزل له بس دلته د جنت سل درجه د قرآن چې سور آیاتونه دي ټول د جنت درجه چې په کومه درجه د والناس وي هغه بدل درجه نو دا پته به موږ الله ویلي چې زموږ د ظاهري دنیا د ژوند ختم شي دا د یقین خبرې دي د ایمان خبرې دي الله دې بل عمل کوي دعا وکړو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم يا الله زمود القرآن الكريم تلاوت وبارك کی قبول منظور کی یا اللہ زمود وکبی کو تحیش خدا یا غرق معافی یا اللہ زمود دنیا کے خدا پاک دیر ذات کمی کو تحیش کی اس طرح کلام پاک مبارک یا اللہ زمود خدا رضاغی وخبر رحمت سرم معاف کی یا اللہ اتم لتوفیق راکی یا اللہ زندگی قرآن سرم بخبر تعلق مضبوط ہوں اے اللہ زمود کشران خدا پاک دخبر د قرآن کریم حافظان عالمان قاریان خدای پاک سره سره د دې دنیوي مقاصد چې کوم خدای هغه ولکول کی یا الله زموږ یو ځل بیا خدای زموږ د قرآن کریم په خپل بارګاه قبول منظور کړي یا الله زموږ د اداره خدای پاک دا هر قسم آفت او مصیبت نه بچ کړي یا الله په دې کې چې کوم طلبه راځي خدای دغه مستقبل روښانه کړي خدای پاک کامیاب او کامرانه کړي یا الله زموږ دعا قبول کړي اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله وصلى الله على